إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ 4 نمبر آیات، پہلا سپارہ اور پہلا رکوع. ددی آیات کریمی خلاصہ داوا چه عبادت او استعانت اللہ دا پارا خاص دے. عبادت بخاص دا اللہ کے او د اسبابو نه بره مدد چې غواړي او خاص د الله نه غواړي. عبادت د غیر الله نه د الله نه سوا د بل چا عبادت کول دام کفر دی. او دغه رنګه د اسبابو نه بره د الله نه سوا د چا نه مدد غوښتل یا هغه امدادګر ګڼل دام شرک دی، دام ناروا دی. نو دا د اسلام یو بنیادی عقیده په دې آیات کریمه کې بیانې. د عبادت مسله د تفصیل سره بیان شوی و. نن و ایاک نستعین ترجمه او تفسیر دی او د دې متعلق څه خبرې دي. لفظي ترجمه د دې دا ده و ایاک او خاص تانا ای ربا نستعین من امداد غواړو. زمنګ بل رب نشته دی او نستانه سوا څوک کارساز او ولی شته. نو یا الله من په هر امر کې تا نه مدد غواړو. دا نستعین لفظ قرآن پاک کې یو ځل استعمال شوی دی په دې لفظ سره او د امر په صيغه سره 3 ځل استعمال شوی دی او مستعان ټکي دا 2 ځل استعمال شوی قرآن پاک کی. مخکې عبادت مسله بیان شو، اوس د استعانت مسله بیان شو. استعانت معنی اتلانا تعاون غوښتل. استعانت عون مدد، اردو کې مرده تعاون وایي. مخکې عبادت بیان شو، اوس استعانت بیانېږي. د دې څه وجه ده چې مخکې عبادت بیان کو اوس مدد بیانې؟ ځکه عبادت اهم سیز دی ډېر او استعانت د هغې په نسبت سره کم دی. استعانت ضرورت کله نه کله پیښیږي، عبادت ډېرو ځایونو کې را پیښیږي. او دویم وجه دا ده چې عبادت وسیله ده د استعانت. چې کله انسان عبادت کوي نو د دې ذریعې سره الله رب العزت د تعاون کوي. نو پہلا عبادت بیان شو، اشاره شو دی خبره ته چې کوم انسان دا غواړي چې د الله مدد ما سره شامل حال شي نو پہلا دی ایاک نعبد او ایاک نستعین رسته دی. ته د الله عبادت مکوا او سخت را باندې راشي او بیا به ګور از رب زما مدد ونکو نو الله رب العزت وی ایاک نعبد، پہلا عبادت کا و ایاک نستعین بیا بزستا مدد کوما. نو دا عبادت سره رشوت دې چې الله دې مونږ کو نه، عبادت هم زمونږ په کار راځي، په دې باندې زمونږ ښېګړه کېږي. یعنې الله رب العزت وایي لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تاسو ټول مخکینی رستنی انسانان او جنات ټول خلق چې راجمع شي د آدم علیه السلام نواله تر اخیری انسانه پورې او دا ټول انسانان کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، او ټول په ټول متقیان شي
دستر ګرب عمرم څوک نافرمانی اونکی نو الله رب العزت یو مسله یاد لري چې زما په بادشاہت کې څه زیادت نشي راوسته دا ټول تاسو ځان د پاره کوي خدای الله وخت دی الله څومره عجیب ذات دی عبادت من کو ځان د پاره او خوشحالي کی په الله لکه مسندي مثال داسې دی لکه ستا ماشومان چې کور کې روټي خوري ستا مخامخ او هغه روټي ولا خون ورکي پلار یې اسې خوشحالي تعلیمي بچي حاصلې خوشحاليږي پلار خوشحاليږي د قرنګ عزتمند مونږ او تاسو چې کوم عبادت کو د ځان د پاره الله رب العزت باغي خوشحاليږي او بیا څه کوي نستعين بیا مدد کوي تاسو نو عبادت یې ځکه مخکې راوستو استعانت متعلق یو څو خبرې دي عزتمندو دا چونکې د عقیدی مسله د دې وجې نه صفا صفا بدر ته بیانېږي ځکه عقیده ډنواډول الله نه خوښوي مشکوک عقیده شکی عقیده الله نه قبلوي عبادت کې د شک راشي ذخیر دې بیا وکړه که شک دې راځي د شک هیڅ اعتبار نشته الیقین لا یزول بالشک چې ستا یقین دې ما عبادت صحیح کړی دی او شک درته شیطان اچي هیڅ خبره نه د عبادت دی قبول دی خو ایمان داسې سیز دی چې په دې کې د لږ شک راوستو الله وایي دا نه قبلوما او دا تمام مثال درکړو لکه د پویو یو بالټي وي او یو ساس کې پکې امتیازي واچي نو هغه پویو کې هغه یو ساس کې امتیازي نه ښکاري خو د دې باوجود هم دغه پیس کلو ته خلک تیار نه نو دغه شان الله رب العزت د غیرت تقاضا ده چې ټول کائنات ما پیدا کړي ټول کائنات له رزق زور کو ټول کائنات زما د اشارې نه بغیر ربم نشي والي ټول کائنات زما د اشارې نه بغیر حرکت هم نشي کوله او د دې باوجود انسان د الله نه سوا د مخلوق نه مدد غواړي به الله خپکی خدا مې اندر استعانت دوه قسمه دي استعانت د الفاظ یادوي استعانت معنی امداد غوښتل د قرآن الفاظ دي چې به قرآن بل ځکه دا لفظ راځي چې تاسو په پويږئ د مدد غوښتل دوه قسم دي یو ته ویل کېږي ما فوق الاسباب بل ته وی ما تحت الاسباب اسباب نه بره او اسباب نه لاندې اسباب د دنیا چې کوم سببونه دي نو ما تحت الاسباب انسان د سبب په دایره کې د مخلوق نه مدد غوښتل شي مثلا زناسته ما اجي سپتم د اتپای لګ د قران ما ته لګرانیز دی کا نو ما د اجي سپ نه مدد غوښتو شاګرد ته د مایک راته لګوا مدد وکړه سره د مایک لګوا دا سپلای را تسیده کا دا هم مدد غوښتل دي د مخلوق نه خو دې ته ویل کېږي د اسباب لاندې یا ډاکټر صاحب ته ویو انجکشن را لګو چې دا طبيعت مې لږ شي نو دومره حاجت د مخلوق نه د اسباب دایره کې دنه طلب کولې شي دا خپل قران کې راغلي قران پاک کې ذوالقرنین علیه السلام خلق ته وی اعینونی بقوه وی راځي ما سره لږ مدد وکي او دیوال جوړو نو دا مدد انسان کولی شي اسباب خود اسباب د دایره نه بره نو دا عزتمند خاص دی الله پورې بغیر سبب نه مخلوق ستا مدد نشي کولی مخلوق چې ستا مدد کوي په پیسې به وکي مخلوق چې ستا مدد کوي لاس بدل درکي مخلوق ستا مدد کوي یوزي ته بدی بوزي دي ته وایي سبب بغیر د سبب نه چې مخلوق موجود نه او ته دا عقیده لري چې د فلانه کس بیا زما مدد کولې شي نو دا اوس د غیر الله نه ته مدد غواړي مثلا اجي سي نشته زم اجي سي داتي په خو لګرانیش دی کا نو تاسو ټول وایي چې مفتی صاحب باندې سو لیوالې جو کوم چلو شو دلته خو اجي سي نشته فلانه نو می واغستو مخلوق د چې आवाज کین او هغه چې موجود نو आवाज بکې ورته چې موجود نه هغه ستا आवाज نه اوري چې الله یې نه رسي وتا نو د دې وجنه استعانت دغه بیا قران پاک کې داسې الفاظ راځي یو ته استعانت وای استمداد راځي حدیثو کې او استغاثه او دغه استغاثه راځي دا ټول مطلب دی مدد غوښتل او دغه رنګ یو لفظ راځي وسیله نو بعض عالمان وایي چې وسیله کې او مدد غوښتلو کې فرق دی که مدد غوښتل د وسیلې په معنی شي نو بیا خو جایز دی خو که د وسیلې په معنی سره نشي نو بیا استعانت او امداد دا او استغاثه دا خاص د الله نه بغواړي د مخلوق نه نشي کولی بغیر د واسطې نه مثلا یو سړی دلته نشته ډاکټر ته تو احتیاجي چستنه مال اولګي انجکشن مال وکي نو زټیک شم نو دا خو جایز دی
وسیله اختیار کړه سبب اختیار کړه خو که یو ډاکټر داسې دعوه وکړي چې ته کور کې کېنه او زه سوچ کوم او بس ته به ټیک شي او ته وایې چې ما سره داسې ډاکټر شته یا داسې پیر او فقیر شته او ولی شته چې بس هغه هلته نه ماته نظر وکړي زه ټیک کېږم دې ته ویلی کېږي دا اوس د غیر الله نه ته مدد غواړې او بغیر د سبب نه ډایرکټ په ډایرکټ څنګه ستا مدد وکړي نو دا ناروا دی عزتمندو نو استمداد او استعانت کی بنسبت حقیقی طور سره الله تعالی تکے او وسیله کی داوی چې دی کی حقیقی طور سره نسبت الله ته خو کله ناکله یو بزرگ سړی صرف په وسیله کی یاد کی مثلا دا وی یا الله د نبی علیہ السلام په برکت باندې زمونږ دا دعا قبول کی نو دا در حقیقت دعا الله ته ده امدادگر حقیقت کې الله دی وسیله دې صرف بطور وسیله یاد کړه نو بعض عالمان وی چې وسیله بهتره ده چې ته وسیله د اعمال اونیسي مونږه کوي الله د دې په برکت زما دعا قبول ذکر وکا صدقه ورکا خو بهر حال زمون علماء دیوبند وسیله ته جایز وای چې الله د پلانی پیر فقیر او ولی په برکت باندې زما دا دعا قبول کړه نو دلته چونکی ته سوال د الله تعالی نه کې صرف دا بزرگ په وسیله کې ذکر کې نو دا جایز ده اگر چې بهتر دا دی چې ډایرکټ الله ته आवाज کا یا الله زما مدد وکا یا الله د دې قران په تلاوت باندې زما مدد وکا یا الله دا مونږ میو کو په دې باندې زما مدد وکا ډایرکټ دا سه आवाज ډیر بهتر دی خو وسیله جایز ده او مدد د غیر الله نه غوښتل دا ناجایز دی په دې باندې عجیبه قصې دي عزتمندو عجیبه قصې چې غیر الله نه خلق څنګه مددونه غواړي زمون پښتانه وي پیر بابا را ورسه نو عزتمندو پیر بابا ته پته نه وی چې چا आवाज پیر بابا خو د منونو خاور لاندې دفن دی هغه الله ډېر لوی عزتونه ورکړي او پیر بابا به الله ته आवाज کو د پیرانو پیر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به ډایرکټ الله ته आवाज کول یا الله زتا ته محتاج په طائف کې پکانو باندې وښتلې شو چاته आवाज وکړو یا الله زتا ته محتاج ام ته د محتاجانو رب او چې ته باندې خپنې نو یا الله ز په دې کانو باندې خپنې او دغه ابراهیم علیه السلام په اور کې چاته आवाज وکړو الله ته आवाज حسبنا الله یا الله ته زما لپاره کافی فرشتہ راغلی و خو مفسرین لیکي چې فرشتي خپل الله نه تپوس کړو چې زم الله ورته لاړ شه زما بنده دی وایي مدد او تاسو د دې لپاره ما پیدا کړی و ابراهیم علیه السلام ته چې فرشتہ رااله او عزت مدد کو حالانکه دا مدد خو جایز دی هم د الله مدد دی در حقیقت اورته خپل راغلی کې چار راغلی وای نه خپل راغلی وای ته چې چار راغلی هغه ما الته نه ګوري وای ستا حاجت نشته ډېر عجیب مقام دی اما علیک فلا اما علی الله بلا هر چې تا ته زما حاجت لا هیڅ حاجت نشته او هر چې الله دې ولینا بلا زه خو بالکل هغه ته محتاج ما الله به زما ډایرکټ مدد کوي نو چې کله دردي درجه ته انسان ورسی نو به الله قران کې وایي قل لا یا نار کونی بردا وسلاما اے اورا تما د سوځولو د پاره پیدا کړې تم زما مخلوقی خډیر بزرگ انسان تا کې موجود دی واغه زما فرشتو تم سوال نه کی ډایرکټ ما ته आवाज کړې دے نو ضرب غیرت کی زما غیرت دا نه گواره کی چې ما ته یو بند سوالو کی او زیر بے مددگار پریدما نو الله ډایرکټ قلنا منګ ډایرکټ ویلی اورتا بردو وسلاما یخشا مفسرین لګي وی الله رب العزت ویلی یخشا وی اور دومره یخشو چې د ابراهیم علیه السلام یخنی پکې وشو نو فورا الله ویل سلاما سلامتی والا یخشا یخنیم کله دا کله ضرر نقصان ورکړي بعض مفسرین لیکلي دي چې په کوم ورځ باندې الله رب العزت دا آیات نازل کو او یعنی دا خبره وکړه اوس زمون په قران کې دا آیات په شکل کې دي الته یو جملې په شکل کې په کوم ورځ چې الله ابراهیم علیه السلام ته ویلي چې د پاره چې اور یخشا وي په هغه ورځ باندې په دنیا کې یو ځکه اور سالن نه دی پکړې وی ټول اورونه دومره او یریدل چې هر یو اور ولګینی ماته وي چې ماته وي
یخشا سمشا وی په هغه ورځ باندې ترکارې نه دي پخې شوي. نو استعانت او مدد به خاص د الله نه غواړي. بعضې کسان وي عزتمندو په دې دور کې شته، تاسو لاړ شئ د پنجاب طرف ته، د علاقو طرف ته، عزتمندو یو انسان به کېنولی، پرتوب به نه اچولی، کمیس به نه اچولی. زمونږ د اسلام عقیده دې حد ته راورسېده، د هغه دې پتونونو پورې به دا ښځې لاسونه مږي. او همدغه انسان چې الله ته ودرېږي وایي وایاک نستعین، یا الله زه خاص تا نه غواړم. الله وایي ته خو دروغجنې، مونځ کې یو دعوه کې او وروسته نورې دعوې کې. خبرو ته دې ګوره او عمل ته دې ګوره. لم تقولون ما لا تفعلون، ولې هغه خبرې کوئ چې سر ته یې نشئ رسولی. دا تاسو په خپلو سترګو لیدلي عزتمندو، دا اسلامي ملک دی، دې کې بیا عرب ډېر زبردست دي. لکه بعض کارونه هغوی جایز هم دي، مثلا د نبي اسلام روضې له لاس لګې دا د برکت خبره ده، هغوی هم برکت مني. خو هغوی دا خلک ډېر ناروا کارونه کوي. سبا چې کوم دی نن دی کاڼي سره لاس ولګو، سبا دا کاڼې نړۍ ځان سره وړي. بله ورځ چې کور ته یوسي بیا عبادت کوي چې دا خو هغه کاڼی دی. او قسم دی موږ خپله لیدلي دي، هلته ښځې وي بیت الله شریف ته به دا کمیس به اوچت کو، دا خېټې به بیت الله پورې لګول. ټیک ده، بیت الله د برکت څیز دی، خو عزتمندو دومره حد پورې تجاوز کول او غلو کول دا بهتره نه ده. د دې په ځای باندې لاړ شه، د مور او پلار لاس خپل که الله دله ثواب درکړي او د عبادت ثواب درکړي. د دې په ځای لاړ شه د عالم چهرې ته وګوره، الله رب العزت د ثواب درکړي. او بیت الله ته ګوره او 100 رحمتونه د باندې نازلېږي. 120 رحمتونه په بیت الله روزانه نازلی، 60 رحمتونه، 80 رحمتونه په طواف کوونکو، 40 رحمتونه په منځګزارو، او 100 رحمتونه صرف چې بیت الله ته ګوري په دوی باندې نازلی. نو د دې وجې نه عزتمندو عقیده په ډن واډول نه ساتي. ته چې امدادګر څوک دی؟ ته به رب کائنات دی. 1,24,000 پیغمبرانو چاته آواز کړی دی. د پیغمبر نه خو لوی مرتبه نشته دی که د الله نه بعد که ته آواز کوې نو زید نه زید پیغمبر ته به وکړي، ځکه د پیغمبر د لویه مرتبه نشته. او هغه ټولو پیغمبرانو الله ته آواز کړی، ټولو پیغمبرانو په کلمه کې دعوه لا اله الا الله، نشته دی معبود برحق سوا د الله نه، نشته څوک امدادګر سوا د الله نه، نشته څوک بغیر د پردون آواز اوریدونکې ذات سوا د الله نه، نشته دی بل ذات چې په سکندونو نه مخکې را رسیږي مظلوم ته سوا د الله نه. زمونږ یو کمره کې مونږ اوده یو، بله کمره کې په زوی باندې درد راغلی مونږ ته پته نه، مونږ سره ګاډي کې شاته کس ناست دي او هغه باندې د زړه درد راغلی او مونږ ته پته نه، مونږ سره ګپ لګو. دا زمونږ حال دی عزتمند. نو چې کوم کسان دا وایي چې موږ اولیاو ته ښکارو، او د بعض ولین وایي تاسو چې څه وایي ولین خو نه وایي دا رسېدلي خلک دي. هلکه چېرته رسېدلي دي؟ دوزخ ته. وایي دا رسېدلي خلک دي. رسېدلی خو هغه ته وایي چې د الله در ته د چا آواز رسېږي. دې ته ولي وایي الذين آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء څوک دي؟ الله وایي هغه کسان چې زبردست ایمان والی او تقواداري. دا خو پرتوګ هم نه اچوي، دا خو مونځ هم نه کوي. چې تپوس یې وکړي وایي مونځ نه چېرته ځي؟ وایي ما کعبې کې مونځ وکړو. هلکه مونږ 15,00,000 روپۍ ورکوو بیا ځو کعبې ته. چې دویم مونځ راشي تپوس یې وکړي ما بیت المقدس کې مونځ وکړو. داسې خلک اوس هم شته. قرآن ته کښېني عزتمندو، ځان له عقیده درسته کوي. قسم دی چې ټول عملونه دي درست دي او عقیده دي درست نه وي، الله ته د یو عمل هم قبول نه دی. کافران زمونږ نه ډېر عملونه کوي، نیکۍ کارونه ډېر کوي، خو عقیدې نشته دی، نو فضول دي. نو دغه رنګ یو کس یو ځل پیر صاحب ته ویل وایي جي د مونځ ټایم دی. هغه ویل ما بیت الله شریف کې مونځ وکړو، بل مونځ ټایم کې وایي بیت المقدس کې مې وکړو. چې به مول مونځ ټایم شو وایي دغه کې مسجد نبوي کې مې مونځ وکړو. نو یو ځل ورته دا مرید وایي چې جي داسې چل به وکړو چې امریکې ته به لاړ شو، زه ورباندې یو مزېدار هوټل کې روټۍ وخورم. او دا خو ډېره ښه ده.
وای ما سره پیسې نشته د امریکې د تګ نو بس ته چې منځونو لځې دې ځل به مونځ د بیت الله ته مز امریکې ته ولاړ شو او ما ځان سره د لاس نه ونیسه نور ټوله خرچه دې هلته په ما باندې ده دا حالت او دغه رنګي یو پیر صاحب هغه مریدانو ته ویلي وایي زه ستاسو مدد کومه تاسو ته پته نه لګېږي زه تاسو ته در رسېږم نو یو ځل یو مرید ځان سره بوتلی و پټو ته ویل جي زه درله در کوم د خانقاه شریف دپاره ما سره لاړ شه او چې څومره زیات یې خوښي بس هغه ستا شو وایي غم مه کوه زه به دې په پل صراط باندې په کار راځم او هلته به دې مدد کو نو چې د پټي په غاړه روان و پیر صاحب راخوی شو راپرېوتو نو هغه مرید ورته وایي چې ته دلته ځان نشې سنبالولی نو هلته به موږ څه سنبال کړي ځان موږ به څنګه سنبال کړي د پټي په غاړه ځان نشې سنبالولی نو پل صراط خو تبلیغیان وایي چې وروره د چاړه نم تېره دی او دغه رنګې د نرۍ دی د ویښته نم نو هلته به څنګه ځان سنبالوي بعضې کسان وایي موږ ته تاسو ښکارئ قسم دې موږ ته خو د ملا دا ویښته هم نه ښکاري 15 کاله علم هم کړی او 15 کاله هم پړاو کو اوسه پورې چې کوم دی د خپل د 63 دا ویښته هم راته نه ښکاري او بچی هم هلته چې کوم دی خوږ شوي راته پته نه دا ټولو داسې دي نو علم غیب شو او بغیر د واسطې نه علم صرف او صرف الله سره موږ ته پته لګېږي خو په واسطې سره څوک تلیفونو کې اخبار کې راشي انټرنیټ کې وګورو یا تجربې د وجې نه کله ناکله سړي ته پته لګېږي خو هغه علم خو نه وي که نه نو د دې وجې نه بغیر د واسطې نه به علم الله نه سوا بل چاله نه مني بغیر واسطې نه به امدادګر بل سړی نه مني مخلوق کولی شي په واسطې باندې مدد بغیر واسطې نه د الله نه بغیر څوک نشي کولی یو ځل یو پیر صاحب وویلې مرید ته وایي ما ته هر څه ښکاري دا خو ډېره بده خبره ده چې هر څه درته ښکاري دا خو به سړی هم درته بیا بربډ ښکاري ځکه چې مثلا 10 میله کې سړی کتلی شي نو د کپړو د لاندې به هم درته ښکاري بده خبره ده داسې نه دي کول پکار خپله ځان خرابوي چې غلطې خبرې کښې انخلې به نو یو ځل له مرید روټۍ کړې وه نو داسې وریجې ورته ایښې وې نو ډېر خفه شو سړی وایي هلکه نن دې ساده وریجې پخ کړي دي او دا دې دومره زه دې په عذاب کړم د لرې نه دې راوستم نو هغه مرید یې ډېر کشمکش کې شو حیران شو ځکه چې د وریجو د لاندې غوښه پرته وه او چرګ پروت و هغه ورته ویلې پیر صاحب تا ته وایي چې زه دې هلته ته ماته ښکارې او د دې لږ شان د یو انچ وریجو لاندې درته یو بوټی نه ښکاري او یو تیکه درته نه ښکاري او ته ماته وایې چې ته ماته ښکارې او د دې لږ وریجو لاندې درته چې کوم دی روز چرګ پروت دی هغه درته نه ښکاري نو داسې انسانان په خپله باندې ځان ذلیله کړي ولې د خدای دعوه کوي محمد رسول الله د خدای دعوه نه کوي بعضې کسان وایي چې محمد دې ونیسي نو الله به دې اخلاص کي چې الله دې ونیسي محمد به دې اخلاص کي نو چې محمد دې ونیسي څوک به دې اخلاصوي الله توبه لکه نبي علیه السلام د الله نه زورور ګڼي او تاسو خپله وګورئ د نبي علیه السلام د بدن نه وینې د چا دپاره وتي دي د رب کائنات دپاره څومره لوی مخلوق دی دا ټول جهان ته قربان خو هغه وایي زه د رب نه قربان د پیغمبر د بدن نه وینې وتل څومره لویه خبره ده خو نه رب دی خالق نه مالک نه او دا ټول نور مخلوق دی ټیک ده په مخلوق کې مرتبه شته بیا نبی علیه السلام د ټول جهان د مخلوق نه اعلی دی د ځان په شان به نه ګڼي لکه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دي یاقوتة حجر لیس کالحجر محمد بشر لیس کالبشر و یاقوتم کاڼی دی او د باجریم کاڼی دی په دې کې ډېر فرق دی ټیک ده نبی اسلام مخلوق دی او تم مخلوق دی خو هغه سردار دو جهان دی او تا نه یو خپله ښځه خفه ده خپل بچي ده نه خفه دي خپله ښځه هم د سردار نه ګڼي نو هغه بیل مقام ته رسېدلی دی نو هر چا له به خپله مرتبه ورکوي بعضې مولیان ډېر غلو کوي خصوصا چې کوم داسې نور مسلکونو سره تعلق لري بزرگان به د نبی علیه السلام نه اوچت کي نبی علیه السلام د الله نه اوچتوي بیا زه هلته نبی علیه السلام دومره اوچت شو چې د الله نه اوچت شو نو بیا بزرګ څنګه د نبی علیه السلام نه اوچتې تا خو توبه نعوذ بالله نبی علیه السلام د الله نه اوچت کو دومره لوی امر نو بیا یو بزرګ د نبی علیه السلام نه څنګه اوچتې نو بعضې کتابونو کې لیکلي شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه به موږ ته دا واقعه ویله یو واقعه به درته علم غیب یؤمنون بالغیب چې راشي هلته ویم
هغه ویل و یو کتاب کې لیکلي دي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام معراج تطلو مشهور واقعه د قران کې مرাজি سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سمره پاک رب دے ور تله نبی علیہ السلام دے او صفت د الله بیانې ځکه بوتله چاله سبحان پاک دے هغه الله چې د شپې پیغمبر روان کو په یو شپه کې اسمانونو ته ورسولو نو یو کتاب ولوي لیکلی دي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج تطلو نو الله ولا یو ساروی راوسته واغې ته ویل براق د برق نه دی برق بجلی ته وي د بجلی په شان تیز رفتارو په سکندونو کې به میلونو فاصله طے کولا الله دا څه پیدا کړ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په براق باندې سوریدو وی نشو سوریدي نو وی عبدالقادر جیلانی لوی ځوان اوله چې کوم دی اوګه ورکړه وی هغه په اوګه باندې پاس وغېجو اوس ګور یو ته د لوی ځوان د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه صفت کې خو بل طرف ته د پیغمبر څومره توهین وکړو یو طرف ته وی چې پیغمبر د الله نام نعوذ بالله اوچته او بل طرف ته وی چې به خطل نه شو نو عبدالقادر جیلانی را لوي یوګه ولور کړو اوچته کو عبدالقادر جیلانی په هغه ټیم کې شرط اخو پیدا شوم نو داغه نیکم نو پیدا شوه او د الله خلکو ته نسی سبحان الله ماشاءالله او زنده باد لوی ځوان زنده باد زموږ پښتانه ورته لوی ځوان وایي لوی ځوان کا په دې معنی سره مې چې الله رب العزت ډیر عبادتونه کړې دي او الله یې راضي کړی دی او جنتی انسان دی او کرامت والا انسان دی نو به خو صحیح ده او کنه ته دې اعتبار سره کې چې زمنګ مدد کوي او موږ له راضي نو عزتمندو مړی د چا مدد نشي کولای نو دی وجه تبلیغ والا په د الله د ارادې نه بغیر وي مخلوق اس نشي کولای مخلوق کې ټول ارسرال دا یو مضبوطه عقیده ده او دا بار بار وای نو بهرحال عزتمندو داسې خلک تیر شوي دي بعضې کسانو له باقاعده د دې لپاره دلایل ګوري او هغه دلیلونه د هغې بیانوي چې د الله نه بغیر د بل چا نه مدد غوښتی شي نو د الله قرآن وګورئ یو څو آیتونه درته پیش کوم ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الله وایي د الله دا نور مخلوقات د بوتانو نه واله تر هر سا پورې یو مچم نشي پیدا کولی نو ستا مدد به څنګه وکړي بغیر د واسطې نه بل ذکر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الله يقول دا غیر الله عبادت کوي خلک نو ولا نفع ورکول شي نقصان ورکول شي بت پتا نه صدر کی بت خو چې را پری وځي نو ته به اوچته خپل اوچته دې نه جي واپس الله رب العزت وی ګور به وی فإن ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الله وی چې کله کشته کې په سمندر کې گیر شي وی به دعوا الله مخلصين له الدين به ډیر په اخلاص باندې دعا کوي چې الله مون ته پته د بت نشي را رسیدلې دلته پیر بابا نشي را رسیدلې او دلته پته مدد کې نو چې کشته کې کله گیر شي تیارو کې مخلصين له الدين به خاص الله ته دعا کوي فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون او لو نجات ولا زور کوم دوبونه اخلاص کوم وی به لاړ شي ته بت سجدي لګي چې ته بچ کړو نو د دې وجه نه عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن عباس ته وی اذا استعنت فاستعن بالله وی اے الکا یا غلام اے الکا رستو ته نبی علیہ السلام سره په اسبانی ناس نبی علیہ السلام ته وی یا لکا زما خبره توکې دا چې کله دعا کې اذا استعنت فاستعن بالله نو مدد صرف د الله نه غواړه جف القلم بما هو کائن ځکه بس قلم اوچ شوی دی چې څه الله لیکلي دي بس هغې لیکلي دي نو الله ته به سوال کې او الله نه به دعاګانې غواړې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو واقعه د واس کتابونو کې لیکلي د بعضې سند باندې اعتراض هم کړی دی او بهرحال یو واقعه د دین اصول سره تصادم نه لري د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو ځل یو سړی رالی هغه په دې زوی کېنولی په دې شا باندې حضرت عمر صاحب چې ورته وکتل نو هغه زوی بلکل د پلار په شان و ډېر زیات مشابه
حضرت عمر سے ویل زه خو ډېر حیران شوم اوسه پورې داسې کسان ما نه دي لیدلي چې زوی بالکل د پلار په شان او پلار بالکل د زوی په شان. نو هغه کس ورته وایي جی وایي تاسو دې ته حیران یئ وایي د دې ماشوم پیدایش ډېر ناشنا شوی دی وایي څه چل شوی نو هغه ورته خپله قصه بیان کړه. وایي جی زه یو کال چې کوم دی جهاد له تللی معرکه د جهاد وه هلته تللی نو چې کله زه تلم نو زما د ښځې بال بچ بیماره وه حامله وه. نو ما ته ښځې ګیله وکړه چې ګوره داسې حال کې ته ما پرېږدې. نو وایي ما ورته ویلې استودع الله ما فی بطنک ستا په خېټه کې چې څه دي دا زه الله ته حواله کوم او زه د نران د الله په امان. وایي زه لاړم ډېر وخت پس چې رالم چې ومې کتلې د کور دروازه مې بنده وه چا نه مې تپوس وکړو چې زما کډه چېرته ده. وایي ما ته چا وویل چې ستا ښځه خو مړه شوې ده. ډېر زیات خفه شوم او د هغه قبر له لاړم او ډېر په سلګو سلګو مې وجړلې. جنت البقیع کې ښخه شوې وه. نو پخوا دا جنت البقیع به د لرې نه ښکاره کېده اوس خو عمارتونه جوړ شوي مخکې خو به داسې مخامخ په ډاګه باندې هدیره وه. و یو ځل د تره زوی سره ناست وم نو د هدیره کې داسې یو شمه شان رڼا راته ښکاره شوه. نو د تره زوی ته مې وویل چې دا څه رڼا ده. وایي ما ته وایي چې دا روزانه د یو قبر نه یو ښځه ده مړه شوې ده او داسې رڼا ترې خېږي. وایي زه چې نږدې ورغلم نو زما د ښځې قبر یو شپه بله شپه وایي یو څو شپې بعد چې کوم دی بیا حیران شوم چې دا څنګه زما د دې ښځې د قبر نه دا رڼا خېږي داسې د اور په شان شغله به وه. نو وایي بیا ما وویلې چې ان کانت صوامة او قیامة وایي زما ښځه خو ډېره روژهداره ښځه وه او ډېره الله ته ودرېدونکې ښځه وه عفیفة مسلمة ډېره پاکدامنه ښځه وه او ډېره مسلمانه ښځه وه چې دا قبر کې عذاب دی که څنګه چل. وایي یو ځل چې کوم دی قبر ته ورنږدې شوم او ځان سره مې کوداله واغسته چې دا قبر راکنم چې څه چل دی او ډېر خفه وم هم ښځې پسې. نو چې قبر راکولاوولو له ورغلم نو قبر د مخکې نه دومره رڼا وه چې قبر لاندې ښکاره کېدو. وایي چې ومې کتلې ښځه مې پرته ده او یو وړوکی ماشوم ورسره په غېږ کې پروت دی او خوځېږي را خوځېږي. وایي ډېر د الله نه خوشحاله شوم او هغه ماشوم مې راواغستو او چې را روان شوم نو هغه قبر رڼا ختمه شوه او واپس الله رب العزت قبر بحال کو. وایي چې راتلم نو په لاره کې راته غیبي آواز رالی ایها المستودع ربا اے الله له امانت ورکوونکیه انسانا تا دا ویلیو چې دا زما زوی الله سره امانت دی نو والا مونږ تا خپل امانت واپس کړلو. دا مونږ ته امانت دی خو والا امانت. وی بیا راته آواز راځي اما لو استودعتنا امه لوجدتها اے فلان کیا کتا داسې ویلې وې چې دا مورم د الله امانت دی نو موږ بدله نن مورم ژوندی درکړی وې. تا ویلو ماشوم ته خېټه باندې لاس کېوځوي دا د الله امانت دی نو ماشوم دی والا امانت واپس که مور دی ورسره یاده کړی وې نو مور به هم دله درکړی وې. نو امدادګر او دغه رنګې مدد کوونکې صرف د الله رب العزت ذات دی د الله نه سوا بل څوک نشته. اللهم